انسان الله ډیر زیات قدردان ذات دی ته چې سن سه عبادت وکې په کم شکل کې وکې الله دا ډیر زیات قدر کوي. تاسو ګورئ قرآن کې د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعات ځای په ځای موجود دي. وإذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، ابراهیم علیه السلام د خانه کعبه بنیاد کې خانه کعبه د تمام دنیا د انسانانو مرکز دی. د تمام دنیا نه به خلک راځي دغه خانه کعبه نه به چاپیره طواف کوي، دلته به عبادت کوي. الله چې کوم دی ابراهیم علیه السلام نه هغه خانه کعبه قبول هم کړه د چې کوم دی نو دا مرکز د تمام دنیا د انسانیت لپاره جوړ کړو. الله د تمام دنیا لپاره امام وګرځو. الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ته انی جاعلک للناس اماما، زه د تمام انسانیت لپاره تا چې یو امام جوړوم. ځکه تا د تمام انسانیت سوچ کړی دی د دنیا یو مرکز تا د مسلمانانو لپاره د انسانیت لپاره قایم کړ. زه به د تمام انسانانو ته امام وګرځوم. ابراهیم علیه السلام هغه مسلمه هستی را، یهود وایي زمونږ مشر، نصارا وایي زمونږ مشر، مشرکین وایي زمونږ مشر، منګه وایي زمونږ مشر. الله فرمایل ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیہ ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. یهود تاسو مشر غنی یهودی نو، نصارا تاسو مشر غنی دا نصرانی نو، مشرکین تاسو ورته خپل مشر وای. ابراهیم علیه السلام د مشرکین نه نو ولكن كان حنیفا مسلما، مسلمانانو ورته خپل مشر وای دیو خوي. ابراهیم علیه السلام چې کوم دی یو مخیز مسلمانه نه، تمام خلق چې کوم دی په ابراهیم علیه السلام متفق دي داسې مسلمه هستی. الله د انسانیت لپاره امام وګرځو. ځکه الله لري چې کوم دی یو کور جوړ کړه او بیا دې د خون او د مزه خبره ته ګوره چې الله ته د ادا دومره خو خراله، الله دومره قدر د عمل وکړه چې په کومه ګټه باندې ابراهیم علیه السلام ولاړ. د کومه ګټې نه ابراهیم علیه السلام ځان له قوازه جوړه کړي، په کومه ګټه باندې چې به تور قوازه ودرېد او د خپل چاپې په کوم ګټه باندې رالل. الله چې کوم دی د تمام مسلمانانو د پاره هغه ځای سجدګاه وګرځو. کله چې حج لزی تاسو عمرې لزی الته دو رکعات خلق کوي، الله سجدګاه غزه وګرځو. دا ابراهیم علیه السلام دا هغه عمل چې کوم دی نو دومره لوی قدردانی و د حضرت ابراهیم علیه السلام بیبی هاجره چې را کله ابراهیم علیه السلام په هغه ځای کې حضرت اسماعیل علیه السلام او دغه خپل بیبی هاجره پرېښوده کوم ځای کې چې خانه کعبه او د زمزم اوبنن موجود دي هغه ځای کې هېڅ هم نو، د انسانانو درک هم نه لګېده، اوبه نه وې، حیوانات هم نو، مرغۍ هم نه وې، ځکه هلته کې اوبه نه وې. یو خوشی بیابان دی، لږې اوبه ورسره هغه ختمې، لږ خوراک ورسره هغه ختم. ابراهیم علیه السلام چې کله پرېښودل روان دی حضرت ابراهیم علیه السلام د بیبي هاجره आवाज کوي ته خو روانې پرې خوشي بیابان پرې سرو شو ګیرې منګه چاته پرېښودو. بیا چې ورته کله پته ولګېده ابراهیم علیه السلام आवाज نه کوي. بیبي هاجره تپوس کوي د رب حکم دی او د رب نوم چې واورېده په هغه ځای باندې قناعت اختیار کوي. ځه کوم رب چې تا ته حکم کړی الله به مونږ ضایع کوي نه، پر رب باندې توکل وکړو. دا یو عمل د حضرت بیبي هاجره رضی الله تعالی عنہ الله عمل څومره قبول کړ. دا هغه وخت کې د سرړو اوبه وې نه، هغه ټیم کې د سرړو خوراک نه، هغه ځای کې د سرړو انسانیتونه. نن د دنیا د اطرافونو هلته انسانان چلیږي څومره پیسې لګوي، هغه ځای کې چې اوبه بالکل نه وې. نن پرې مجلس کې کما تپوس وکړه نه شاید یو کس هم داسې نه چې هغه زمزم اوبه نه څښلي. او بیا د دنیا په ګوټ ګوټ کې په هر جومات کې تاسو تپوس وکئ جومات کې به سره څوک دا ونه وي چې ما د زمزم اوبه نه څښلي. الله د دنیا ګوټونو ته اوبه چې کوم دی نو دا ورسولې. الله د هغې قرباني څنګه قبوله کړه، الله کم درجې تر هغې قرباني ورسوله. بهر کیف هغه چې کم د اوبو لپاره منډه وهلې وه، نن که عاجز یو مالته کې به هغه سعی بین صفا والمروه کوي، صفا و مروه په منځ کې به منډه وهي. نن که عمرې والا ځي هلته به هم سعی کوي منډه به وهي. کم چې بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها وهلې وه الله تر هغې عمل قبول راغی. نو انسان د ده د تخلیق مقصد د الله عبادت دی. الله عبادت د انسان دپاره هغه پیدا کړي دي چې د دې انسان د وس نه لاندې دي، د دې انسان د وس نه چې کوم دی نو فوق نه دي، اوچت نه دي. او بیا الله د انسان معمولی عبادت دا پډیرو باندې پډیر سبانه بدلی. لہذا نن مونږ ته پته ولګیرا چې دنیا تر اتل زمونږه نن کنور راغلی الله را لګل لري. نری نور خپل مقصد دی، د سپوږمۍ خپل مقصد دی. الله کر زمکه نظام نور هم پیدا کړ شپه ورځ دا در خپل مقصد دی. الله که چرته کې باران را وره دا خپل مقصد دی، د ونو بوټو خپل مقصد دی، د شګې د کاڼي د هر یو څه د خاور خپل مقصد. دا انسان به مقصد نه دی پیدا. نن د خپل مقصد او پیجن
چې زما مقصد چې کوم دی د الله عبادت ته. تیر جمعه منګ ویلو چې انسان پرې دنیا باندې زندگی بسر کوي د زندگی څه ضرورت هم دي د دکان هم کوي د استادی هم کوي د زمیندار هم کوي. شریعت د تدانو چې تر دینه قلار شه هغه ضرورت او مقصد بیل شری. زه خبره د مقصد کومه ضرورت د ضرورت په درجه کې مقصد د مقصدیت په درجه کې. الله تعالی دې مونږه صحیح خپل عبادت کوونکي جوړ کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.